बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबी असनाफ़ो के नन ज़मूंगा टॉपिक ते गज़ल। द गज़ल पे हवाले सर वमूंगा खबरें कहूँ कि द गज़ल लुग़वी माना सर इस्तिलाही तारीफ़ सर और द गज़ल पहचान बसंग रंगी के देश बिया फ़ग़ज़ल की मतलरा हुस्न मतलरा काफ़िया रदीब थी और वग़ैरह सर चिदा से नूर हो कम तड़ल खबरी दी इंशाअल्लाह ताला दागे वज़ाहत बकूँ। गज़ल ता उरूस शायरी हुई द गज़ल फ़हक लबांदी सलूर पिंज़ खबरी आगे की डुम्बे खबर अदारा छे गज़ल द अरबे लफ्ज़ गज़ाल नागस्ती शवे और गज़ाल पर माना द गज़ाला दे और गज़ाला उसे तवई या द उसे बची तवई और या द उसे दस्तर को हाइस तवाई दगा शांति दाहुम यो तारीफ की चिकला कारिस पे या अजमरे तो हुसे शकार कभी हो दो हुसे पमारे कलागा खुला कीक दी और दगा वक्त की कमा दर्दनाक चगद दीद खुलीन रोज़ी नई तुम गज़ल हुई बियाबाज खलक दाम हुई कि गज़ल खज़ु सर देश को मोहब्बत खबर कोलत हुई को लेकिन सूख चिदा माना कभी नुज़मा और सर सरासर इख्तिलाफ था जगह चिदे यो चीज़ मौजू था द हक़ी तारीफ़ हो या द हक़ी लग़वी माना नशे गर्ज़ोल द गज़ल पर मौजू के खुदा रातली शी पदे के बा खज़ु सर खबरी कीगी पदे से के बा सड़ो सर खबरी कीगी पदे के बा नूर दासी किस्म मौजूआत ही चगा व गज़ल के खलक बयानवी नो द यौसीज़ मौजू तद हक़ी जब तारीफ़ या लग़वी माना नशे गर्ज़ोल बल्कि अवल कतल दाशी ची गज़ल द कम जबे न रागले दे पा आगा जब के उकती शी दागी पर लुगतुनु के उकती शी ची गज़ल सतो नो द गज़ल हू बहू द अरबे लफ्ज़ माना दादा ची वड़े रेशल और संग बचदारब जनानो वड़े रेशल या बे तार तार कोल न दग शांति शायर पदे गज़ल के द खबर वजाहत की यो खबर पके तार तार और या अब्बल निजदे मानो और तदगदा चे कम दखकारिस भी मुंगा खबर हो द गज़ल इस्तिलाही तारीफ दार चीज़ शेरुन हागा मजमुआ पकोमा की चिद हर शेर जुदा जुदा ख्याल रुम्बी शेर तबे मतलबी और आखिरी शेर तबे सवई मकतबी और पहचान बेदावी रुम्बने चे द हर यो शेर ख्याल बे द यो बल न बदल बे पयो शेर के बशायर यो सवई बबल के बबल सवई बबल के बबल सवई बबल के बबल सवई बबल के बबल सवई और कला चे द गज़ल ख्याल यो भी
ناغې د بیا مونږ نظم نما غزل ویل شو. خو حقیقت کې به غزل هغه د اشعارو مجموعې ته وایي چې د هغې د شعرونو خیالات دا به د یو بل نه جدا وي. دویمه خبره پکې دا ده چې د اشعارو تعداد دا به لامحدود وي. مخکې د یوې قاعدې مطابق د 15 تر 11 پورې اوس دا قید ختم شوی. اوس ته 15 لیکلی شي، 20 لیکلی شي، 21 لیکلی شي. خو د ټولو نه جامع غزل دا دی چې د هغې کم اشعار چې یا 15 شپږ په سوچ باندې ډیفینډ کوي، د هغې مطابق چې دی نو بیا خلک څه کوي، شعر لیکي. بل پہچان دا دی چې د غزل عنوان نه وي چې دې ته به ته لکه د نظم په شانتې په سر کې لوم لیکي. او بله خبره پکې دا ده چې نه یې د نظم په شانتې هیئتونه وي چې دا به په بندونو باندې شماري، دا به په آزاد نظم کې راځي، دا به په مورع نظم کې راځي، دا به مثلثي، دا به محمسي، دا به مسدسي. نه دغه خبره هم په غزل کې نشته. چې ما کوم غزل تاسو سره شریک کړو هم د دې په بنیاد باندې به انشاءالله د غزل په جوړښت باندې خبره کوو. کلام د صاحب شاه صابر صاحب دی چې څوک نازول نازنینه غواړي، زړه چې دعا غواړي په مینه غواړي. د ګلو لخته خو به خدای پوهه کړي، د ګلو قدر له ګلچینه غواړي. زما په سترګو کې چې ځان وویني هغه ورځ ډېر څه د آینه غواړي. د زړه په ځمکه به زخمونه کري هر څوک چې دا دنیا خسینه غواړي. مینه مې هغسې ساده سپین زړی د یارانې خبره سپینه غواړي. د لیونې مینې به لارو کشه فرخاد د غرونو نه شیرینه غواړي. صابره مینې په غم واړولو پر خر چې خلف رانځي وینه غواړي. نو د دې په اعتبار سره به لومبی دا خبره وکړو چې مطلع څه څیز دی. نو مطلع د طلوع نه ده او طلوع وایي راختلو ته. څنګه چې بام باندې نور راښکاره شي نو همدغه شانتې د مطلع نه غزل یا نظم دا راښکاره کېږي، ظاهرېږي. نو مطلب د غزل یا د نظم هغه ړومبی شعر چې د کم شعر په مصر اولا او په مصر ثانی دواړو کې د قافیې او ردیف التزام موجود دی. څنګه چې د دې غزل مطلب ده څوک نازول نازنینه غواړي، زړه چې دعا غواړي په مینه غواړي. نو نازنینه او مینه دا قافیه الفاظ دي او غواړي دا ردیف الفاظ دي. نو دا د دې غزل مطلب ده ځکه چې د دې نه دا غزل شروع شوی دی او طلوع شوی دی. اوس ځینې غزلونه داسي چې د هغې په دویم شعر هم په مصر اولا او په مصر ثانی کې د مطلع په شانتې قافیه او ردیف وي.
نو هغه شعر ته بیا مونږ څه ویلی شو؟ هغه شعر ته مونږ وایو مطلع ثانی یا ورته حسن مطلع وایو. نو چې دغه بیا ستاسو ذهن کې وي چې د غزل یا د نظم دویم شعر چې هغه د مطلع په شانتي هم کافیه او هم ردیف وینای ته به ویل شي مطلع ثانی. اوس مونږ له دا پېژندل پکار دي چې کافیه څه ته وایي او ردیف څه ته وایي. د کافیه او ردیف دواړو معنی ده رستو راتلونکي. او د کافیې په احسان چې مونږ دا وایو خمواز الفاظ، نو بیا په اسانه باندې زمونږ ذهن ته راشي. د شعر په آخر کې د ردیف نه مخکې راتلونکي خمواز الفاظ ته مونږ کافیه وایو. چې د دې پہچان څه دی؟ د دې پہچان دا دی چې دا په ویلو کې یو شان خو په مطلب کې جدا جدا دي. لکه په دې غزل کې تاسو وګورئ نو نازنینا مینا چینا آئینا حسینا سپینا شیرینا وینا، نو دا ټول د دې غزل څه دي؟ کافیې دي. او ردیف چې په پہچان کې مونږ دې ته ووایو چې دا یو شانتي الفاظ دي، نو دا به بیا مونږ په اسانه باندې پیژنو چې د کافیې نه وروستو چې کوم الفاظ بار بار راځي او هغه یو شانتي، نو پہچان به دا وي چې دا په ویلو او لیکلو دواړو کې یو شانتي وي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د غزل کې غواړي 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 تر اخره پورې. او ځنې غزلونه داسې چې پایې کې کافیه خو ردیف پکې نه وي. نو چې په کومو غزلونو کې کافیه او ردیف پکې نه وي نو هغې ته غیر مردف غزل وایي، غیر مردف. دغه شانته په غزل کې چې د ټولو نه کم ښایسته شعر دی نو هغې ته بیت الغزل وایي. او دا شعر په انسان باندې ډیپینډ کوي چې دته دا شعر په څه وجه باندې زیات خوښ دی. خو زیات اعتبار موضوع ته حاصل وي چې د کم شعر نه انسان متاثره کېږي نو د هغې موضوع یا یو ناشنا خبره په هغې کې وي. نو د غزل له ټولو نه ښایسته شعر ته بیت الغزل وایي. یو بیت دی، بیت مونږه هغه شعر ته وایو چې هغه د شاعر د غزل یا د نظم نه اخیستل شوي وي او مونږ د هغې په څه وجه باندې انتخاب وکړو او یا یې د څه حوالې دپاره پیش کړو نو هغې ته مونږ بیت وایو. بل شعر دی هغې ته وایي فرد. اوس فرد داسې شعر دی چې نه د شاعر د نظم نه وي او نه د شاعر د غزل نه وي، بلکې دا یوازینی شعر وي. او شاعر چې په نظم کې کم مفهوم بیانوي یا په غزل کې کم مفهوم بیانوي نو هغه ټوله کیسه دی په دې یو شعر کې کوي. لکه زما یو شعر دی هغه زه تاسو ته ووایم چې ډېرې خبرې چې یو ځای شي نو انسان وخوري، دا بعضې خلک په وړه خبره ځان وخوري.
بیا دغه شانتې مقطع ده. نو د مقطع مطلب دی فری کول، کټ کولو ته ویل شي، کاټ کر دینا. او مقطع د غزل یا د نظم هغه اخري شعر ته وایي چې پای کې شاعر خپل تخلص استعمالوي. اوس بلا سے کلامونه شاعرانو دا سری چې باغی پای کې خپل تخلص نه وی استعمال کړي، نو بیا هغه اخري شعر ته سویل شي. نو د هغې دوه وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې شاعر د غزل یا د نظم په آخري شعر کې خپل تخلص نه استعمالوي، یا خو د غزل دغه نظم نیمګړی وي او د شاعر اراده دا وي چې دې پسې به زه نور اشعار لیکم، خو بیا د وخت د نه ملاوېدو په وجه باندې یا دوباره د هغه خیال د نه راتلو په وجه باندې هغه شانتي نیمګړی پاتې شي، او یا چې په کم اخري شعر کې شاعر خپل تخلص نوی استعمال کړي، نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ صرف اخري شعر وایو، هغه به صرف اخري شعر. او تخلص دا د شاعر فرضي نوم وي یا د اصلي نوم صحیح سوي چې هغه شاعر په خپلو شعرونو کې څه کوي؟ استعمالوي. خو دلته یو غلط فهمي هغه پیدا کیږي، او هغه غلط فهمي دا ده چې بعض خلک وایم او دا په کتابونو کې هم لیکلي شوي دي چې د شاعر کلمي نوم دا د هغه تخلص وي. خو دا خبره د سره غلطه ده، ځکه چې کلمي نوم د شاعر تخلص نشي جوړېدی. درې قسمه نومونه وي چې په هغې باندې د شاعر پیژنګلو کېږي. په هغې کې یو قسم نوم هغه والدین مور او پلار د دغې شاعر دپاره په وړوکوالي کې ایښي چې هغې ته مونږ اصل نوم وایو. دویم هغه نوم دی چې دا د شاعر په خپل شاعرۍ کې استعمالوي، نو دې ته مونږ تخلص وایو. او دریم هغه نوم دی چې د شاعرۍ په میدان کې شاعر په هغې باندې مشهور وي، نه هغې ته مونږ کلمي نوم وایو. لکه مونږ به مثال والو محمد اقبال، دا د اصل نوم. اوس د علامه اقبال چې دی نو دا کلمي نوم دی، او دغه شانته اقبال له ده څه دی؟ تخلص دی. بیا د غزل قسمه قسم موضوعات وي چې په هغې کې د ټولو نه اهم د حسن عشق خبره پکې مونږ کوو، د زمانې نه شکایات پکې مونږ کوو، فلسفه حکمت پکې بیانو، تصوف پکې بیانو. نو فکار داری چې مونږ غزل معاشرتی کو، او د معاشرې د هر قسمه د هر پهلوګانو اړخونه دا مونږ په هغې کې بیان کو. نو دغه شاعري به افاقي شاعري وي او دغه شاعري به دوام مومي. نو امید دی چې نننی لیکچر کم د غزل باره کې مونږه وړاندې کو، نو انشاءالله تعالی څه نه څه فایده به ضرور ټولو ملګرو ته میلاوه شوي وي. آباد، خاد، بریالي او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه، قدردان شئ.